بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوږو زده کوونکو په تخت نمبر 2 کې مونږه د حروف هجا مختلف شکلونه زده کړل. مونږه په هغه کې دا زده کړل چې حرفونه څنګه رايوځای کیږي او هغه څنګه لیکل کیږي. وس به مونږه په دې تخت نمبر 3 کې دا خبره زده کوو چې په قرآن شریف کې په بعضی ځایونو کې حرفونه یو ځای لیکلي دي او هغه حرفونه به مونږ څنګه وایو. نو تخت نمبر 3 د هغې په باره کې ده. خوږو زده کوونکو تاسو دې حرفونو ته وګورئ. دا حرفونه چې دي دا هم د حروف هجا مختلف شکلونه چې مرکبات ورته موږ ویلو د هغې په شان یو ځای لیکلي دي. لکه دا الف لام میم دا یو ځای لیکلي دي. دغه شان دا ټول حرفونه یو ځای لیکلي دي. نو موږ به وس دا څنګه وایو؟ نو دا به په دې طریقه وایو چې دا بعضې حرفونو لپاسه دا یو نښه ده. تاسو وګورئ د لام لپاسه دا نښه داسې تللې ده، بیا د میم لپاسه هم دا نښه داسې ده، دې طرف ته د لام د لپاسه د میم د لپاسه ده. په میم لپاسه داسې دا درې یو نښه ده، درې غاښونو والا، دې ته شد وایي. او دا کم چې دا لپاسه دا نښه ده داسې، نو دې ته مد وایي. ټیک ده. نو د نویو زده کوونکو دپاره دا خبره ده چې هغه دا زده کړي چې دې نښې ته د دریو غاښونو والا شکل ته شد وایي او دې لپاسه نښې ته مد د مد نښه وایي. اوس شد او د مد یو مطلب دی، هغه دا دی چې کوم ځای کې دا مد راشي نو دغه حرف به په ویلو کې اوږد ویلی کېږي، راښکودی کېږي، به ښه پوره به راښکودی کېږي. بیا به د مد نورې خبرې وروسته بیا کوو که خیر انشاءالله په دې قاعده کې. او دا شد چې دی د شد مطلب دا دی چې دا حرف به جخ وایو، ډبل به وایو. نو دا حروف مونږ وایو دا مرکبات دي، خو د دې مرکباتو خاص نوم دی دا په قرآن شریف کې راغلی دي، په بعض صورتونو په اول کې اکثر لیکلي دي، د بعضو صورتونو. اوس قرآن شریف چې کله وایو بیا په هغې کې زه تاسو ته وښیم. نو دلته کې تاسو وګورئ چې دا الف دا لام دا میم. نو اوس به مونږ دا وایو. د دې نوم سره دې ته حروف مقطعات وایي. حروف مقطعات، حروف مقطعات، حروف مقطعات. نو موږ وایو د قرآن شریف کې په بعضې ځایونو کې داسې حرفونه لیکلي دي چې هغه به د حروف هجا په شان چې موږ څنګه وي هغه شان وایو، او دې حرفونو ته حروف مقطعات ویلی شي. د دې نه وروستو بیا دا تخت نمبر 4 که خیر چې موږ وایو نو په دې کې حرکات دي. نو د دې د ویلو طریقه او د حروف مقطعاتو د ویلو طریقه بدله ده. لکه اوس دا الف دی نو دې ته موږ حمزه وایو ځکه چې زبر پرې راغلی. نو دا د دې د ویلو طریقه به انشاءالله بیا وایو، خو لیکن د هغې نه مخکې د دې د ویلو طریقه دا ده چې څنګه چې موږ هغه الف با تا ثا نومونه وي دغه شانتې به موږ د هغې په شانتې دا وایو. نو دې وجې نه دا سبق ډېر اسان دی. نو موږ وایو دې حرفونو ته حروف مقطعات ویلی شي او دا وایو جي وای الف لام میم. شاباس. اوس ګورئ تاسو دا الف او دا لام څومره ښکلی راښکودو او میم یو جخ وی ښکلی. دغه شانتې اوس دا حروف وای الف لام میم صاد. تاسو اورئ چې کم باندې لپاس دا نښه ده هغه څومره ښکلی راښکودی ویلی کېږي. نو تاسو هم په دې باندې داسې مشق وکئ. الف لام را
اوس دا را چې دا ما ډېره رانخ کو د دې اعلام په شان دی دا یو لږ راښکو دا نو د دې لپاسه دا ولاړه غوندې نه خنا دي د ولاړ زبر وایي کړه زبر ورته وایي نو دا به که خیر بیا وایو دلته کې حرکاتو کې به وایو که خیر ان شاء الله حرکات بیا را روان دي ولاړ زبر را روان دی هغه کې به که خیر بیا دا وایو ولاړ زبر کم ځای کې دی ولاړ زبر چې دی هغه به ایدادي دې طرف ته دا سبق تخت نمبر 12 کې به ولاړ زبر کوي په بیا که خیر دا وایو ولاړ زبر یا کړه زبر ورته په اردو کې وایي ولاړ زبر ورته په پښتو کې وایي په هغې کې به که خیر ان شاء الله چې دا وایو نو دا اوس موږ سره دغه شانتي وایو چې که په کوم طریقه زه تاسو ته نو ما سره وایي اوس دا وګورئ الف لام میم را شاباس دا به لږ راکاږو او دا مد والا چې دي دا به ډېر راکاږو ګورئ کاف ها یا عین صاد شاباس او په یو سا باندې ښه طه ورېدې نو دا یو الف مقدار یعنی دا لږ راښکودل طاسیم میم بچوړو مشرانو زده کوونکو دلته کې دا سین او میم چې دی نو د دې طا سین او میم لیکلی دی دا خو موږ طا سین په دې کې به دا کار کوو چې دا سین چې موږ وایو دا سین او میم به یو بل سره جوخ کړو نو سیم به ترې جوړ کړو سیم سیم سین نو سیم سیم صحیح ده سیم میم داسې به یې ښه ګورې طا سیم میم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون شاباس دا سبق به تاسو اورېدلی وي نو اوس زه تاسو نه تپوس کوم تا ووایئ شاباس طه دا ووایئ قاف ښکلی غټ ښه دا ووایئ طاسیم میم دا ووایئ الف لام میم صاد شاباس امید لرم چې تاسو به دا سبق زده کړی وي اوس دا سبق چې دا ووایي چې دا څنګه وایي سین لام دا وایي یا ها شاباس نو د دې پورې دا سبق پوره و دا وایي حمیم دا وایي ياسين ألف لام را لام را کاغا ألف لام را شاباس قاسين خوا بډیر نه راکاږي ولاړ زبر دی سین بډیر راکاږي بری باندې مد دی په کوم باندې چې مد یې بډیر راکاږي هو خوا ډیر نه راکاږي خوا نو طاسین خوا نو قاف کومه طا طاسين راکاږي سین طاسين طاسین طاسين ډیر مرا کاږي کنه ياسين یاسین ياسين ښه جي نو امید لرم چې تاسو به په دې سبق باندې پوه شوي یئ انشاءالله په خپلو وړو باندې په دې باندې پریکټس وکئ او خپل به هم پریکټس وکئ لکه څنګه چې دا ماشوم ماته دا سبق واورو نو څومره غلطیانې پکې دي که نه دغه شانتې به د سبق کې غلطیانې هغه غلطیانې چې دي هغه د ځان نه
لرې کړئ، خپل مشق وکړئ او په دعاګانو کې یې ساتئ د الله په امان.